بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات، یو مولا او چې هغې باره کې مونږ مخکې هم یو ویډیو کلیپ شیر کړی و، نو هغه مولا د څه وخت نه زمونږ فقه حنفي باندې اعتراضات کوي. د هغې له اعتراضاتو نه یو اعتراض دا و چې د شامی عبارت پیش کړی و چې جلد نمبر 1 او په صفحه نمبر 406 کې ذکر دی چې لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضا. هغه دغه عبارت نقل کړی او دغه عوامو په دغه ذهن کې هم شک او شبهات پیدا کول، او هغې دغه کوشش دی چې څنګه مونږ دغه خلک عوام د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دغه مسلک او د مذهب نه مونږ متنفره کو او په خلکو کې انتشار پیدا کو. نو هغې خلکو په ذهن کې دا خبره اچول چې د دیو احنافو په کتابونو کې دا لیکلی شوی دی چې نعوذ بالله څوک په له یو بیماري دفع کولو دپاره څوک د سورة الفاتحه دا په بول او په وینه باندې ولیکي، نعوذ بالله دا جایز دی، او په حواله زموږ د شامي د کتاب ورکوي، لیکن هغه دغه عبارت باندې پوهه نه دی. هغه په دې عبارت باندې ولې نه ده پوهه؟ نو د دې جواب د امام غزالی رحم الله یو قول راته رایاد شي چې هغې کې فرمایي چې من لم یعرف المنطق فلا ثقة له فی علوم اصلا، چې یو انسان په منطق کې پوهه نه لري، دغه انسان په دغه علم کې هیڅ مضبوطیا نه وي. چې کله د یو چا په علم کې مضبوطیا نه وي، دغه انسان چرته هم په مسائلو باندې نه پوهیږي. هم دغه انسان چې دغه مولا دی چې په دغه مسائلو باندې نه پوهیږي، ځکه دی غلط بیاني کوي. نو دغه مولا ته جواب دا ورکومه چې یاد ولره چې دغه عبارت مطلب دا دی چې ان علم فيه شفاء دا اصل کې مقدم دی، او بیا لا بأس به دا تعلی ده، یعنی اولنې دا به شرط شي او دغه دویم دا جزا دی. نو چې کله دغه مقدم شو، نو یو بله خبره به تا خپل ذهن کې کېږدي او ځان به پوهه کې چېرته یو ملا سره به کښېني یا زمونږ خواله به راشي چې مونږ درته شروط تعذیب یا دغه شان دي د منطق په قطبي یا دغه شان د سلم یا په نورو کتابونو باندې مونږ تاله پوهه درکړو چې کله مقدم دا باطل وي، او چې کله رفع د مقدم راشي، دغه رفعوالی د مقدم دا مستلزم وي د رفع د تعلی لره. نو دغلته ان علم فيه شفاء دا اصل کې مقدم دی او دا باطل دی، لا بأس به دا تعلی ده، نو دا به هم باطلیږي. نو د دې یو مثال به هم درته په خارج کې ووایم چې مثال به داسې شي چې ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس ليس بطالعة فالنهار ليس بموجود. نو دغه مثال باندې چې ته کله پوهه شي او دغه مثال باندې د سر خلاص شي، نو بیا به ته په شامي باندې اعتراضات نه کوي. نو لہذا محترم یاد ولره چې دغلته مقدم باطل دی په دغه عبارت کې، چې هغه مقدم دا دی چې ان علم فيه شفاء، نو دا باطل ولې دی؟ دا باطل ځکه دا چې دغه شفا دا خو نه عقلا ثابت دی او نه نقلا ثابت دی. عقلا څنګه نه دی ثابت؟ عقلا داسې نه ده ثابت چې چرته هم د یو انسان عقل د دې تقاضا نه کوي چې عقل سلیم لرونکي انسان وي، چرته به هم هغه عقل دا تقاضا نه کوي چې هغه دغه فاتحه په بول یا په وینه باندې ولیکي. عقلا خو چرته هم دا تقاضا نه کیږي، او چرته هم دنیا کې چې څومره اطباء حضرات دي هغوی هم چرته دا نه دی ویلي چې په دې کې شفا دی. نو لهذا عقلا خو دا محل دی، دا چرته هم عقل نه مني. او نقلا د شامي په عبارت کې په خپله موجود دی، هغه وایي چې ولم ينقل، چې دا چرته هم نقلا هم نه ده ثابت، چې عقلا هم نه ده ثابت او نقلا هم نه ده ثابت. نو دغه مقدم دا باطل شو. چې کله مقدم باطل شو، نو دغه چې کله مقدم باطل شو، نو لا بأس به دا به تالی شي، دغه تالی دا به خود باطلیږي. نو چې کله تالی او مقدم باطل شو، ستا اعتراض دا بې ځایه شو. نو مونږ تا ته دغه درخواست کوو، ستا نه مونږ دغه عاجزانه ګزارش کوو چې راشه ته زمونږ سره کښېنه، مونږ په تا د احنافو په کتابو باندې به دې پوهه کړو. چې کله په احنافو په کتابونو باندې ته پوهه شي، چرته به هم ته بیا د احنافو په کتابونو او په عبارت باندې به اعتراض نه کوي. بهرحال لا بأس به چې کله دا باطل شي، نو دینه مراد به دا شي چې بأس به، نو ته داسې چل به وکړې محترمه چې را به شي زمونږ سره به کښېني او موږ به درته
وښایو چې زموږ د کتابو دغه مطلب او مراد او مقصد او د دې معنا څه ده چې کله ته پوه شې انشاءالله بیا به دا قسمه اعتراضات نه کوي او چې ستا څومره اعتراضات په فقه حنفي باندې دي انشاءالله موږ د ټولو به انشاءالله جوابات به کوو. الله تعالی دې موږ ټولو انسانانو ته په دغه صحیح علماء دیوبند په دغه عقاید او په نظریات باندې موږ ته استقامت راکړي. الله تعالی دې ستاسو غوندې کې چې څومره خوارج د اهل سنت والجماعت نه دي الله تعالی دې تاسو ټولو ته هدایت وکړي چې تاسو دغه رای حق ته راشي او الله تعالی ستاسو او زموږ د ټولو انسانانو خاتمه په خیر باندې وکړي چې زموږ دنیا او آخرت ښایسته شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.